ویل کیږي. ماضي، حال، مستقبل دا ټول په تاریخ کې راګښتل شوي دي، راټول کړی شوي دي. عبدالخالق خلیق صاحب وایي د تیر وخت نه عبرت اخیستل دا تاریخ دی. بادرشاه ظفر کاکا خیل صاحب وایي چې د تیر وخت د قامونو بدبختۍ، ښېګړې، حکایتونه، کلتور، ادب دا هر څه راخیستل، په نن کې سنجول او د سبا دپاره د هغې نتیجې ولس ته وړاندې کول دا تاریخ دی. او رحیم شاه رحیم دا بل زموږ یو لیکوال دی، هغه ډېره مستنده خبره کوي د تاریخ په اړه باندې چې د دې اوس وخت د هغې اهمیت دی او هغه دا هغه وایي چې تاریخ دا نه یو روایتي علم اوس پاتې شوی دی، نه دا آرټ پاتې شوی دی، بلکې دا د اوس وخت ساینس ګرځېدلی دی. د تاریخ او د دې ساینس په اړه باندې زه دومره ویل غواړم عزیزانو چې یو خو عموما زموږ خلک تاریخ د بده مرغه پښتانه به صرف قصو ته موږ تاریخ ویلی دی، یا روایتي تاریخ دا دی چې په کتاب کې څه وموندلی شو بس دا تاریخ دی. خو په اوس وخت کې د هر څه سره چې د هر څه رخ او د هر څه تعین قدر دا بدل شوی، مختلف شوی، نو په هغې کې یو تاریخ هم دی. په دې اوس وخت کې د لیکوال ذمواري هم ډیره شوې ده، د لیکوال د لیک اهمیت هم په دې باندې ډیر شوی دی چې تش په دې باندې کار نه کیږي چې یاره په پلاني کتاب کې دا خبره لیکل شوې د پلاني کتاب حواله ده. د حوالې سره سره د لیکوال په غاړه باندې هغه د استناد او د حقیقت په تل او کسوټۍ باندې هغه حواله تلل دي. یعنی صرف یو روایتي حواله په دې وخت کې اوس کار نه کوي. نو د روایتي حوالې نه راوتل چې کیږي د هغې مقصد زما دا دی چې په اوس وخت کې د تاریخ بنسټونه چې راسپړدلی کیږي نو هغه د ساینس، د ډي ان اے، د لرغونپوهنې، د ساینسي ټیکنالوژۍ په جدت کې راسپړدلی کیږي. ځکه اوس که ته هر څومره دعوې کوې لکه عموما موږ د ریشهجرو په اړه خبره کوو، د قبیلو په اړه باندې خبره کوو، اوس ته د ډي ان اے نه د زرګونو کلونو د زمانو د خپل جین حقیقت چې کوم دی دا راایستلی شي. د پښتنو په اړه باندې ډېرې داسې ریشهجرو دا قیسې دا هم په دې اوس وخت کې ساینسي څېړنو زموږ هواري کړي دي. د دې سره یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې تیر وخت کې زموږ تاریخ دا روښانه پاتې شوی دی، خو د دې مطلب هرګز هم نه دی ګنې چې یاره صرف پښتانه په دې نړۍ کې پاتې شوي. دا ایجادات نو که یو اړخ ته انګریزي بل اړخ ته په چیني ژبه لیکلی شوي، یعنې دا هسې په هوا کې قامونه مخکې نه ځي، دا مزلونه هسې په تشو دعوو باندې نه کیږي. ژبه هله پرمختګ کولی شي چې دا د لیک او د نصاب شي، دا دغه رنګ د ایجاد ژبه شي، دا د تخلیق ژبه شي، او د هغې سره سره دا د یو قام قامي، دفتري او د سکول ژبه هم وګرځېږي. اوس زموږ بدبختي خو په دې وخت کې دا راګرځېدلې ده چې یعنې د قامي ژبو نه هم انکار دی، هغې ته علاقایي ژبې ویلی کیږي. د علاقایي ژبو تاثر د مورنۍ ژبو په اړه، د قامي ژبو په اړه دا بالکل تباکن دی. یعنې د یو قام ژبې له حق ورکول دا هېڅ د ریاست په ضد نه دي، دا د هېڅ چا په ضد باندې عمل نه دی. په هندوستان کې 40 ژبې دا قامي ګرځول شوي دي. د هند سالمیت او خپلواکۍ ته څه زیان په هغې کې رالی؟ دا ځینې خبرې چې کوم دی د دې نه به موږ له ډډه ورکول پکاري. که موږ قانونو له حقوق ورکوو، ژبې له ورکوو، نو باید چې هغه په نصاب کې موږ ځای کړو. موږ د انګریزۍ نه انکار نه کوو، د بلې ژبې نه انکار نه کوو، ټولې ژبې د خدای آیات دي. خو د دې معنا چې یاره یو ژبه دې راتپل کیږي او د قانونو ژبه دې شاته، نو دا بالکل بې سیاسي مقدمه ده او د دې لپاره پاڅېدل هم پکار دي. په 2008 کې په پښتونخوا کې د پاکستان پیپل پارټۍ او امین اشګل چې ګډ حکومت و، نو د پرایمرۍ نه د 12مه پورې په پښتو ژبه کې ټول نصاب هم جوړ کړی شوی و. یعنې دا تاثر هم غلط دی چې پښتو ژبه دا توان نه لري چې په دې کې ساینس نشي ویلی کېدی او په دې کې دا رنګ بیالوجي نشي ویلی کېدی او په دې کې فلسفه نشي ویلی کېدی. د پښتو توان ډېر کولاو دی، 4 حروف دي زموږ سره دی پښتو. او بیا دغه رنګ سعدالله جان برق صاحب وایي چې پښتانه په بدني توګه که پهلوانان دي، خو د خولې دا کم د مخارجو دا اداګۍ دا توان یې چې دی دا د نړۍ د ټولو قامونو نه ډېر دی، ځکه هر یو حرف دی ښه ادا کولی شي. ګوره عربیان پا نشي ادا کولی، ټا نشي ویلی، څي نشي ویلی، ښین نشي ویلی، خو پښتون د نړۍ د ژبې هر یو ټکی ادا کولی شي. نو د دې معنی دا ده چې په ده کې دا استعداد شته دی، ځکه په دې منطقه د هرې زمانې یرغلونه راغلي دي او د هر یو یرغل او د تهذیب اثرات پاتې شوي. د باجوړ دا خاوره، د پښتونخوا دا خاوره په تاریخي توګه باندې د ګنداره سیولایزیشن برخه پاتې شوې ده. دلته تهذیبونو دغه رنګې د تهذیبونو ټاټوبې پاتې شوې، تر دې پورې چې یوناني لیکوالان وایي چې د بدمت په دور کې
د هغې نه وړاندې د زرتوش په زمانه کې د نن نه تقریبا 3.5-4 کاله وړاندې په پښتونخوا کې 3 د علم مرکزونه وو. یو د پنجپیر په غرونو کې وو، یو د کړمار او یو د کیمور غر یادوي. نو دا خاوره زمونږ د علم سره تړلې پاتې شوې ده. لرغوني آثار چې کوم دی زمونږ چې را د تاریخ ساینس موږ یادو، نو اوس د دغه لرغوني آثار قدیمه په حقیقتونو باندې تاریخ راسپړدلی کېږي. نو د باجوړ دا خاوره چې کوم دی د شینکوټ په شینکوټي په شان سیمه، د ډمډیولې پورې، دغه رنګې د چارمنګ پورې، د سلارزو پورې، تر د ارنګ برنګه پورې د زرګونو کالو د تهذیب اثرات زموږ سره شته دي. اوس بدمرغي زمونږ دا ده چې ګورې موږ په اسلام هم سانز هم نه پوهې کوو، په پښتو پښتونولۍ باندې هم نه پوهې کوو. نو موږ دا ګڼو چې یاره دا د تېر وخت تاریخ دا د کوپر تاریخ دی، خو دا د کوپر تاریخ نه دی. ګوره په مصر کې تاسو ګورئ هغوی احرامونه ساتلي دي. د مصر د ټولو نه زیاته ګټه دا د سیلګرۍ په مد کې د دغه احرامونو نه ده، د هغه دور تاریخ دی. نو د دې معنی دا نه دی چې د هغه دور څوک عبادت کوي یا په د شرک بڼه خپلوي، بلکې دا د قرآن د رڼا مطابق عبرت دی. د دې نه به ته ګټه هلي، دې نه به ته ځان پوهه کړې. د دې سره د یو لیکوال لپاره مهمه خبره دا ده، او موږ نګار صاحب په دې باندې ستایو چې دی هم د دې ډېر زیات خیال ساتي چې د لیکوال په لیک کې دا چې دا د یو تاریخي انکرانیزم ښکار نه شي، یعنی حواله، سند او د هغې سره سره دا تلل چې دا واقعیت او دا پېښ حقیقت څومره د یو بل سره سمون خوري، څومره د یو بل سره تړون خوري. د دې په رڼا کې چې کله موږ تاریخ ته راځو، نو دا نننی کتاب چې کوم دی دا زموږ د دې خاورې دپاره ډېر زیات تاریخي ارزښت لري. او بیا خصوصي د باجوړ لپاره زه ځکه ویمه چې ګورې موږ ډېر وروستو پاتې، په تاریخ کې وروستو پاتې نه یي، خو د زمانې په دې منډه کې وروستو پاتې. نو غني خان وایي چې د پښتنو په دې خاوره تجریدي آرټ چې تشکیل شوی دی، دا هنري ښکلا چې تاسو یې په دې خاورو کې پرته ده، دا هم د دې پښتنو آرټ دی، دا هم د دې پښتنو هنر دی، دا د بل چا ګوتو نه دی جوړ کړی. په یو وخت کې دا وه، خو بدمرغي دا ده چې جنګونه راځي، لکه دا اوس چې دا جنګونه دی او ختمیږي نه. نو جنګ به رالی، پښتانه به بیا یو پیړۍ غرونو ته وختل، پیړۍ پس به چې راکوز شو نو خپل کلتور او خپل روایت دار څه ورته بیا بل شان ښکاره کېدل. اجتماعي حافظه بیا وشلېده، اجتماعي تړون بیا د خپل تاریخ سره ختم شو. د هغې په نتیجه کې به ردی نه تاریخ ورک شو، هیر به شو. او نن بیا د حالت دې ته را رسېدلی دی چې موږ د تاریخ نه خپل ځان نه خبرو، د کلتور نه نه خبرو، د خپلو وسایلو نه خبرو. زموږ سیاستمدار چې کوم دی دا قام ته په خپلو وسایلو باندې باس نه کوي. پېښور کې یو پروګرام و، زموږ یو لوی سیاستمدار پکې ناست و، ما له پښتنو په وسایلو هم که کومه مطالعه کړي، څه معلومات دسه شته، ویل یاره زه د وسایلو دا بحث نه ګورم، د اوس وخت چې څه په دې باندې خبره کوو. نو ګورم هل تاسو د قام لارښودانې وئ چې د یو قام وسایل ته ونه پېژنې، نو دا سیاستمدار به دا قام څنګه د ده رهبري وکړي؟ دی به په خپلو مسایلو باندې بیا څنګه پوهې کړي؟ دی به د خپلو مسلو د حل په لور باندې دی څنګه بوځي؟ نو دا ټولې خبرې دي چې په تاریخ کې زموږ حافظه موجوده ده. او بدمرغي دا ده، ګورې زه اخره کې صرف د سوات یو مثال در کومه. سوات، باجوړ، دیره په تاریخ کې دا یو سیمه پاتې شوي، ابو هوام یو پاتې شوې ده، اوبه هم یو شانته کېدي، خلک پکې یو شانته کېدی، ټول په ټوله موږ پښتانه یو. خو بدمرغي دا ده چې د سوات په تاریخ باندې 115 کتابونه لیکلی شوي دي، او د باجوړ په تاریخ کې که موږ راسپړو دا 4 او یا 15. نو موږ خو لیکوالان هم نه یو، هغه شان نثرنګار هم نه یو، خو دې لور ته چې موږ پام راګرځو، نو مقصد هم دا دی چې د دې باجوړ د تاریخ لیکنو پیدا دا شوله چې د پی ایچ ډي لیول ریسرچ د باجوړ په تاریخ شروع شو. د امفیل لپاره ډېر ځوانان په هغې کې مختلف اړخونه راسپړي، او دغه رنګې د نګار صاحب دا کتاب چې کوم دی دا هم په دې کې یو بله اضافه شوله. نو کم از کم که موږ ډېر نه ځو، نو د سوات دا لاندې دا مخامخ جغرافیه ځان ته کیدو چې هلته 115 کتابه لیکلی کېږي، د باجوړ په تاریخ ولې نه لیکلی کېږي. او اخیری خبره زما عزیزانو، زه شاعرانو ته یو خبره کول غواړم چې زموږ 90% شاعران ګورې دا نثرنګاري نه کوي، دی د نثر نه ځان غوڅ کړی دی. نثر د علم د کتاب د مطالعې په بنیاد باندې مخې ته راځي. ستاسو فولکلور چې کوم دی دا د ولسي ادب داسې ذخیره ده که نه چې که د دې مطالعه کوي یو شاعر د علم او د نثر دپاره پوره ده. ځکه سلیمان لایق وایي چې که پښتو خدای مکه د نړۍ نه ختمه شي او پښتانه هم ختم شي او 400 کاله پې نور هم تیر شي، نو بیا هم د ولسي ادب په زور باندې دا پښتو موږ راوچتولی شو، دا پښتو موږ را ژوندی کولی شو. خو زموږ شاعران دا نثر ته هغه پام نه کوي چې کم پکار دی. علم هم په نثر کې دی، د ولس لارښودنه هم په نثر کې ده. څومره په نړۍ کې چې انقلابونه او بدلونونه راځي، ایډیالوژي چې وړاندې کېږي، نو هغه
د انقلابونو دپاره په لیکلي شکل کې وړاندې کیږي بیا په هغې باندې مزل کیږي تحریکونه هم را پیدا کیږي او خلک هم را پیدا کیږي خو باید چې موږ دې لور ته پام وکړو چې په نثر کې موږ لیکل راولو او د دې سره سره د کتاب څخه خپل ولس وتړو. یعنې تاسو دا یاد لرئ که هر څومره انسان پرمختګ وکړو هر څومره جدت ټکنالوژي راله خو د انسان د بقا پورې به د دوو شیانو اهمیت نه ختمیږي. یو دا مخامخ د انسان سره ناسته دا نیچر دی دا فطرت دی. یعنې په ټلیفون یو سړي سره خبرې او مخامخ